نن می یو عجیبه د الله تعالی کرشمه ولیده. ډیر زیات حیران هم شوم. دغه وګورئ تاسو، او دې ځای کې اوبه وې، نو قدرتي طور باندې د تورکي یو ځای ته راجمع شو. یو ته د پیغمبر علیه السلام نوم جوړ شو، محمد صلی الله علیه و آله وسلم باقاعده، او بل دلته کې ته د الله نوم جوړ شوی ښه ښایسته. پلار مې رالو مازی دا ټایم هغه وی ماته اوبه ګرمې کوي، زر در لمونځ کوم د مازدیګر. نو چې اوبه ماته ګرموړې نو نه تور کې لاړو، او د هغه تور کې نه دومره غونته پتیلین تور کې لاړو، هغې نه دا جوړ شو. پلار مې ما ورته کته وایي یو لوی تار کې وته، خو زه پرې نه پوهېدم. وایي د هغه ټایم کې یو تار و، وایي سم ته وایه چا په قلم جوړ کړو. وایي بیا چې مې پلار مونځ باندې وته چې زه رالم، چې څنګه ما وکتل نو خور ته مې مشره خور ته نو ته راشه، دا خو د الله او د محمد نوم دی. نو چې هغه رالی دا خو رښتیا دی. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ګرانو کتونکو. نن می یو عجیبه د الله تعالی کرشمه ولیده. ډیر زیات حیران هم شوم. دغه وګورئ تاسو، په دې ځای کې دننه چې کوم دی د الله او د حضرت محمد صلی الله علیه و آله وسلم نوم لیکلی شوی دی قدرتي طور باندې. دا نوم چې کومه دی الله تعالی په خپلو قدرتونو څنګه جوړ کو. کسانو چې کوم دی دلته کې موجود دي دی کتلی، او بیا چې کوم دی دغه سیمټ هم د دې نه تاو شوي، خو یقینا یو ډیر عجیبه شانتي نوم دی. او کچرې اوس وګورئ ته پکې رانږدې که نو اوس هم په صحیح حالاتو کې دی. خدای وایي چې دې ته موږ اوبه واچولې، نو په دې وجه باندې دا نوم چې کومه دی لږ شانتي روان شو. ها دا دې کې اوبه وې، اوبه پکې وې، هغه ته موږ وچولې، دا اوبه د پاسه جوړ شوی و. اول دا څنګه جوړ شو دا نوم؟ اول دا د تور کې غونډه کې تور کې پتیله وه، هغه مې خور وینځله. نه نه تور کې رااله په اوبو کې، دا په هلته ډنډ د جوړ شو اوبو یو، نو دا تور کو دا جوړ شول. چې دا ته جوړ شول، د پاسه په سبا ته مو کتو هغه اوبه څه وچې شوي، څه پکې پاتې وي. دا مې په کپړه لږ غونډه کې اوبه چولې که نه، دا دې خوا شاته دغه چې نه دا دال او دا میم چې دی دا د شاته رالو یو، دا د موږ خراب شو. نو څومره ټیم کېږي چې دا دلته داسې شوی؟ د دې څه 2 هفتې وشوې. 2 هفتې د دې وشوې، بیا د دی ښه ښایسته سیمټ هم تاو کړي دي. تاسو وګورئ، خو دلته کې دا نوم چې کله دی پتیله ایښي وه، هر څه چې ایښي وو او دې ځای کې اوبه وې، نو قدرتي طور باندې دا تورکي یو ځای ته راجمع شو. یو ته د پیغمبر علیه السلام نوم جوړ شو، محمد صلی الله علیه و آله وسلم باقاعده، او بل دلته کې ته د الله نوم جوړ شوی ښه ښایسته. بیا څه ټایم پس چې کوم دی دی ته دا اوبه په مزه وچولې، نو دغه وچېدو د وجې نه دا نوم لږ شانتې وران شوی هم دی. تاسو یې وینئ، خو یقینا ډېره زیاته عجیبه شانتې خبره ده. د الله تعالی قدرت دی. تاسو وګورئ د الله او د پیغمبر علیه السلام نوم په یو ځای باندې. دا څو ورځې دلته کې لوښی پروت و چې دا ترې جوړې شوې؟ لوښې په هغه ساعت باندې دا دې نه د اوبو سره هغه تور کې لړه ده، دلته ډنډ دی د اوبو درېدو، نه یې تور کې لړې ډنډ کې نه دا ترې جوړ شولو. دا په سر ته بیا کتله، نو دغه اوبه چې دی په ځای باندې وچې شوې وې، او څه لږ غونډه کې پکې پاتې وې، نو بس دا څه په جوړ شوي لږ غونډه کې پاتې وې، دا مو وچولې دغه شانتې په دغه باندې کپړه باندې. نو دا میم او دا چې شاته غونډه کې هغه خوا باندې ته ودرېدو دې ځای کې. بالکل ډېر ښایسته نوم دا لیکلی شوی، خو دی وچولو سره چې کوم دی هغه اوبې ته په کپړه راوچولې. پلار مې رالو مازی دا ټایم هغه وی ماته اوبه ګرمې کوي، زر در لمونځ کوم د مازدیګر. نو چې اوبه ماته ګرموړې نو نه تور کې لاړو، او د هغه تور کې نه دومره غونته پتیلین تور کې لاړو، هغې نه دا جوړ شو. پلار مې ما ورته کته وایي یو لوی تار کې وته، خو زه پرې نه پوهېدم. وایي د هغه ټایم کې یو تار و، وایي سم ته وایه چا په قلم جوړ کړو. خو بیا چې مې پلار مونځ باندې وته چې زه رالم، چې څنګه ما وکتل نو خور ته مې مشره خور ته نو ته راشه، دا خو د الله او د محمد نوم دی. نو چې هغه رالی دا خو رښتیا دی. تاسو دلته کې پلار ته د اوداسه دپاره چې کوم دی اوبه راغستې دې ځای نه؟ اوبه مو ورته ګرمې کړې، نو هغه پتیلې نه دلته مو اوبه ګرمې او یخې دا یو ځای کولې، نو د هغه پتیلې نه د بمبې نه لږ غونته اوبه رالې، نو هغې کې دا دومره غونته تور کې لرې شو. او بیا ته دا سیمټ چا تاو کړه؟ دا مې تېروره. دا وګورئ، ماشاءالله واړه ماشومان دي، بیا هم چې کوم دی د خپل الله او د پیغمبر علیه السلام نوم باندې چې کوم دی دومره میندې سیمټې ته باقاعده تاو کړه. نو یقینا دا خو د بختورو خلکو کره داسې قسمه کرشمې یا داسې قسمه د الله تعالی نومونه چې کوم دی ظاهرېږي. ستاسو والد صاحب کار څه کوي؟ هغه پلکي کوي. پلکي کوي، خپل دیاړي مزدوري کوي لکه. او ته څه کوې؟ ته سکول وې؟ نه سکول نه، سبق ته ځم. د مدرسې سبق ته ځي؟
ها ماشاءالله ماشاءالله. نو تاسو ګورئ ته پکې لګ رانیږدې کا یقینا حیران بشئ د الله تعالی نوم چې کوم دی داسې ښایسته لیکلی شوی خو اوس لږ شانتې د اوبو دی په لاسو باندې اوبه وچولې په کپړه د اوبو چولې نو هغه چې څنګه مې خور دغه د کپړه یو نو دي دی نه هغه دغه داسې لاړو. ستا پلار څه ویل چې دا دلته کې اول کې دې نه وایي تار داسې لوی تار را روان شو نو دا بیال بیال نو ټول یو تارو چې دې ته راغلو نو پلار مې په مونځ ودرېدو نو دا بیا بیال بیال شوی نو چې څنګه مې پرې وړې خور پکې خوانه ما ورته یم ته خپله نو مشر خور ته مې ویم د الله او د محمد نوم دی نو هغې وویل دا خو رښتیا دی. تار را روانو دې ځای نه او دلته د قدرتي طور د الله او د محمد صلی الله علیه وسلم څنګه دا ځای له غونډه کنده غونډه کې دی کې اوبه درې نه کې دا جوړ شوی. بالکل بالکل ګرانو کتونکو یو ډېره عجیبه شانتې د حیرانتیا خبره ده چې د پیغمبر علیه السلام نوم او د الله نوم په دې ځای کې جوړیږي. اوس خو چونکې لږ ګډوډ شوی هم دی ډېر زیات دغه دیزه دا تاسو په کپړه صفا کو داسې شو او دا د موچولو ده. بالکل بالکل یقینا عجیبه شانتې ویډیو مې نن ولیده په ټول عمر کې. مخکې د ملګرو سره لازمي شیر کړئ. ډېره مننه.